بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ساتم چې ټول بخیر. څنګه چې تاسو ته پته ده مونږه لیکچر نمبر 2 شروع کوو. د دې نه مخکې مونږه لیکچر نمبر 1 کړی په اټامیک ماس باندې، په اټامیک نمبر باندې. پای کې مونږه دا خبره کړو چې اټامیک نمبر څه ته وایي، بیا د نیوټن اټم دپاره د اټامیک نمبر ډیفینیشن څنګه دی او د چارج اټم دپاره د اټامیک نمبر ډیفینیشن څنګه دی. دا هغې نه پس بیا مونږ ویل چې اټامیک نمبر مونږ په زد ډینوټ کوو. دا مونږ په بل الفابیټ باندې ول نشو ډینوټ کولی. دا شل په ننني لیکچر کې مونږ خبره کوو د اټامیک ماس باره کې. دې کې مونږ وایو چې اټامیک ماس څه ته وایي، بیا اټامیک ماس ډسکور کړی چا دی، د اټامیک ماس باره کې آیډیا کم ساینټسټ پیش کړې وه. او د هغې نه علاوه مونږ دا وایو چې اټامیک نمبر مونږ په A باندې ډینوټ کوو، نو آیا دا مونږ په B باندې ول نشو ډینوټ کولی. د هغې نه پس بیا مونږ وایو چې پیریاډک ټیبل کې اټامیک نمبر د اټامیک ماس په کم ځای کې، آیا د اټامیک ماس د ایلیمنټ نه له پاسه ورکړی که د ایلیمنټ نه یې لاندې ورکړی. بل مونږ په د دې کې به مونږ خبره کوو چې آیا په اټم کې الکترون، پروټون او نیوټرون دا مونږ معلوموو څنګه. نو انشاءالله دا به نن مونږ ټول ډسکس کوو. اولنۍ خبره مونږ دا ده چې واټ از اټامیک ماس، چې اټامیک ماس څه شی دی. نو مونږ ته پته چې اټامیک ماس هم سره دی د سم آف پروټونز اینڈ نیوټرونز present in the nucleus of an atom is known as atomic mass. اټامیک ماس چې کوم دی دا دې ته موږ وایو زم سره نمبر اف پروټون اینډ نمبر اف الکترون، مطلب زم سره چې په اټم کې څومره پروټون پراته وي او څومره نیوټرون پراته وي. ټیک شو. د دې ټول سم ته دا چې کله مونږ د ګوره په یو ځای چې کله مونږ د پروټانو او د نیوټرونو ماس راوالو که نه مونږ وایو دا زم سره اټامیک ماس، دې ته مونږ اټامیک ماس وایو. بل دا خبره زیات تر یاد ساتئ چې د اټم ماس چې دی که نه هغه زیات تر د پروټانو او د نیوټرانو د وجې نه دی، ځکه چې پروټان او نیوټران په اټم کې د ټول نه درانه فنډامنټل پارټیکل دي. بل په اټم کې زموږ سره موږ وایو 3 فنډامنټل پارټیکل دي، 3 پکې زموږ سره فنډامنټل پارټیکل دی، یو الکترون دی، بل پروټان دی، بل نیوټران دی. د دې علاوه په دې کې لیفټان دي، کوارکس دي، انټي کوارکس دي، میزان دي پکې، دا هر څه په دې کې پراته دي. خو دا 3 مونږه فنډامنټل پارټیکل دي، دې درو ته مونږ وایو چې مونږ وایو سره الکترون دی، پروټان دی او نیوټران دی. ټیک ده. دغه شانتي اوس مونږ وایو چې کله زموږ سره په اټم کې پروټان نمبر ته مونږ څه وایو، هغې ته مونږ اټامیک نمبر وایو. خو چې کله پروټان او نیوټران په شریکه مونږ راوالو هغې ته مونږ اټامیک ماس وایو. بل مونږ وایو اټامیک ماس هم سره د سم اف پروټون اینډ نیوټرون present in the nucleus of an atom. د اټم په نیوکلیس کې، د اټم په نیوکلیس کې که مونږ وګورو زما سره دا اټم دی، دا صحیح ده. او دې په نیوکلیس کې زه دا تاسو ته لږ رازوم کوم، تاسو وګورئ. مونږ وایو د دې په دې نیوکلیس کې دا ریډ چې دي دا سری دا زما سره پراته دي نیوټرون او دا پازیټیو چارج دی دا پروټون دی. ټیک شو. او دا په دې ګیر چاپیره په دې شیلز کې چې کوم ګرځي که نه دې ته مونږ الکترون وایو. څه ورته وایو؟ الکترون. اوس زیات تر ماس چې د اټم دی هغه د نیوکلیس د وجې نه دی، ځکه چې مونږ وایو الکترون د پروټون او نیوټرون په نیوکلیس کې پراته دي، او د اټم اټامیک ماس مونږ څه ته وایو؟ د سم اف پروټون اینډ نیوټرون. نو سم اف پروټون او نیوټرون خو زیات په کوم ځای کې پراته، ټول په کوم ځای کې پراته دي؟ په نیوکلیس کې. نو اټ مینز چې ماس اټامیک ماس اف د اټم ار ډیو ټو دیئر نیوکلیس. کنسیکیوز د راشي نو د نیوکلیس د وجې نه هم دی. بل که داسې چې اټامیک ماس اف د اټم ار ډیو ټو پروټون، الکترون یا نیوټرون، نو یا زموږ سره پروټون اینډ نیوټرون، د دې کې وایي پروټون اینډ نیوټرون د وجې نه زموږ سره د اټم ماس څه د دې دواړو د وجې نه. ټیک شو. ها دې نه علاوه مونږ وایو د الکترون چې دی، د الکترون زموږ سره بیا په شیلز کې پراته وي. ټیک شو. نو ځکه مونږ خبره کوو چې ماس د اټم زیات تر ماس چې دی هغه چا د وجې نه دی، هغه د پروټانو او د نیوټرانو د وجې نه دی. بل مونږ وایو دا ډینوټ کېږي په A باندې. آیا دا په A باندې ولې ډینوټ کېږي؟ بل اټامیک نمبر چې کوم اټامیک ماس چې دا ډینوټ ډسکور کړی چا دی. نو موږ وایو د کنسپټ اف اټامیک ماس واز first developed by John Dalton in early 1800 century. په 1800 سنچري کې زموږ سره ډالټن چې ولګېد دا یو ساینټسټ و، دا یو تیوري پېښ کړله ډالټن اټامیک تیوري. انشاءالله په سیکنډ چپټر کې مونږ ډسکس کوو. په دې کې مونږ وایو د جان ډالټن ولګېد په 1800 کې د اټامیک ماس باره کې یو آیډیا ورکړه. دا خبره هم کړه د نه مخکې ډیموکریټس و د اټم آیډیا هغه ورکړه ډیموکریټس. بیا جان ډالټن په باندې ایکسپریمنټ وکړه. جان ډالټن وایي چې اټم زموږ سره سمالست پارټیکل اف میټر دی. بیا د ماس باره کې دا خبر کړه. خو وروسته دا خبره چې کوم دا هغه چا فروغ کړه، هغه یو بل ساینټسټ و جان جیکب برازیلیس. جان جیکب برازیلیس هغه اولنی ساینټسټ دی. ګورئ دا چې کوم دی دا ځان سره څه کوي، دا ځان سره هایلایټډ کړئ او ځان سره دا یاد ساتئ چې زموږ سره د جان جیکب برازیلیس دا هغه ساینټسټ دی
چې د اولنې ماس څه کړل اټامیک ماس یې مجر کړی دی ټیک شو او دا آیډیا چا ورکړو دا آیډیا په اټامیک ماس هم سره چا ورکړو هغه ورکړو جان ډالټن د ټول نوونه بل ایکسپریمنت چا کړل هغه جان جیکب برازیلیس ورکړل دا نه اټامیک ماس مجر کړو دا چې د کنه دا وي دا هم سره د جان جیکب برازیلیس او دا هم سره د هم سره ډالټن دی نو دوی دوه په اټامیک ماس باندې کار کړو او دوی اټامیک ماس ډیسکور کړو هم د بیا اټم ډالټن چې د اټم باره کې خبره کړو او جان جیکب برازیلیس کوم دی هم سره بیا اولنی اټامیک ماس ډیسکور کو مطلب مجر کو اوس موږ دا اټامیک ماس دوی ډینوټ کو په ا باندې چې په ا وزم سره استعماليږي د څر لپاره د اټامیک ماس د لپاره ا وزم سره د سره لپاره استعماليږي ټو شو اټامیک ماس اوس دوی بل دغه ول استعمالو آیا دوی بي ول استعمالو دوی سي ول استعمالو د اټامیک ماس د لپاره چې دیم سره ا یوز کوو موږ اټامیک ماس is represented by a letter A because scientists use the German word atom weight which means atomic weight یا atomic mass موږ وایو زموږ سره اول کې موږ وایو زموږ سره دوی اول کې څوک دا اټم ویج چې کوم دي دا ورډز دا چې کوم د لیکل کېږي چې دوی چې دا زموږ سره دا د جرمن ورډ له او زموږ سره دینه بیا ډیر شوی دی مطلب سره دی اټ مینز which means atomic weight یا atomic number دی مطلب سره atomic weight یا چې atomic number یا موږ وایو سره atomic mass ټکشن د دې وجنه دوی څه کړل دوی د دې د وجنه بیا زموږ سره دا ریپرزنټ کړل په ا باندې سګج د ا زم سره جرمن ورلد او دا غي مطلب سره اټامیک ماس وس دا خبره یا ساتي اټامیک ماس هر یو شی په یونټي لکه موږ وایو د ماس یونټ کیلوګرام دی ټشو د ټمپریچر یونټ کلوین دی خا دا شان موږ وایو د کرنٹ یونټ چې د امپیر دی دا شان د اټامیک ویټ یا د اټامیک ماس یونټ چې دی هغه زم سره چې هغه سره دی AMU اټامیک ماس یونټ دی ته بیا موږ وایو سره دا موږ دا ریلیټیو اټامیک ماس سره ریلیټیو اټامیک ماس ټیک شو یا هغه بیا ان شاء الله په نیکست لیکچر کې به هم ډیسکس کوو نو د اټامیک ماس یونټ سره هغه دی AMU which means relative atomic mass وس اټامیک ماس مونږ دا ډینوټ کیږي په سبانه په A باندې په سبانه په A او A زم سره برابر د سره A برابر دی د نمبر اف پروټون پلس نمبر اف نیوټن پروټون او نیوټن چې موږ پلس کو کنه د دې نمو ته راوځي شي د دې راوځي نمبر اف سوري اټامیک ماس مطلب اټامیک ماس د سره برابر دی د نمبر اف پروټون پلس نمبر اف نیوټن وسم سره دا اټم دی ما تاسو په دې باندې آلریډي خبر وړه چې دا یم سره اټم دی دینه غیر چاپیر چې کوم دی دا الکترون دی دا نیگیټیو چارج دا پازیټیو چې دا پروټون دی او دا رټ چې دا ځخکاری رټ شانت کې دا زم سره دا زم سره دی نیوټرون وس ګوري یو الکترون دا الکترون چې غیر چاپیر چلی په کم ځای کې د مونږ شیلز وایو او دا نیوټرون پروټون چې پراتری په کم ځای کې دی ته مونږ سویو دی ته مونږ وایو دا زم سره نم سره نیګلس دی وس که تاسو وګورئ که زه تاسو ته لږ رازوم کومه او د څه تاسو وګورئ دا زه دا چې کوم دی په دې کې الکترون نشته دا یو شیل در دی دوه شیل په منځ کې چې کوم ځای دی دې ته موږ یو خاص نوم وایو دې ته موږ یو خاص نوم وایو ته موږ وایو نودز څه ته وایو نودز هر نود سره هغه ځای دی چې پاګه د الکترون پروبابیلیټي سره هغه ځای باقي الکترون نه مونږ کیږي او په کوم ځای چې الکترون مونږ کیږي ته موږ شیل وایو یا ته موږ اربټ وایو وس کراشي مونږ یو ایگزامپل په دوی کو ګورئ اول اټامیک ماس به همیشه د اټم نه لاندې لیکل کیږي د اټم د سمبل نه د کیمیکل سمبل نه وسې د لاندې سره د سره د لاندې کوم رک د مر کاربن نه اصل د کیمیکل سمبل له در پاس 6 چې د اټامیک نمبر دی اټامیک نمبر همیشه موږ له پاسه لیکو او اټامیک ماس همیشه په اټم کې لاندې لیکو بل اټامیک ماس به همیشه زم سره سی وای د چانه د اټامیک نمبر نه اټامیک ماس همیشه د اټامیک نمبر د سي دا به سی وای دینه له کوم ګروپ پیرا ټیبل کې دا ګورئ موږ سره پیرا ټیبل له پدې کې د ټوټل اټمونو چې کوم دی دغه به شو کړی دي اټامیک ویټ یا موږ اټامیک ماس زی شو کړی دي که تاسو دلته کې وګورئ دا زما سره دی ګورم دا زما سره دی کار باندې دیس کې لپاسه په سدي کې 6 مطلب 6 د اټامیک نمبر دی لاندې 12.0011 دا دی اټامیک ماس دی نایټروجن کوم دی 7 د اټامیک نمبر دی لپاسه لیکل دی او 14.007 د سره دا دی اټامیک ماس دی دا شند ټول کې تاسو وګورئ دی ټول کې زم سره دا دی لاندې چې لیکل دی اټامیک ماس دی او لپاسه لیکل دی اټامیک نمبر دی وس راځي په دې باندې ایگزامپل کو زبر روانه ما
सोडियम का सोडियम को हमारे कल सोडियम द एटॉमिक नंबर मास से कल माय द एटॉमिक नंबर दे 23 सारे एटॉमिक मास माय 23 दे अब एटॉमिक नंबर से एटॉमिक नंबर माय दे जमु सरा चिकम दे हा एटॉमिक नंबर मार दे सरा गस्तरे एटॉमिक मास मार दे 23 गस्तरे अब एटॉमिक नंबर मार दे सरा गस्तरे एटॉमिक नंबर मार दे गस्तरे 11 कता सु गोरी द मास्टर सोडियम माय दे द प्रेजेंट दा वे कदो गोरी द लपासे بدبانه لپاسه کم چارج دی 11 مطلب 11 در سره 11 د زد اټامیک نمبر دی او لاندې شه لاندې د سره هغه 22.990 مطلب 23 راغی دا د سره د اټامیک ماس دی اوس موږ دا خبر کوو دام یا سره یا چې په نیوټرل اټم باندې کله وي ان نیوټرل اټم په نیوټرل اټم کې به زموږ سره نمبر اف الکترون ایکوال نمبر اف پروټون په نیوټرل اټم کې به زموږ سره الکترون او پروټون نمبر سره دا دی یو برابرۍ او موږ د اټامیک نمبر موږ ډینوټ کوو په زد باندې او اټامیک ماس په ای باندې دا زد موږ ته څه چې کله نیوټرل اټم باندې چارج نه اټ مینز چې دا به زموږ سره بیا څه دا زد به موږ ته نمبر اف پروټون ان نمبر اف الکترون په نیوټرل اټم کې به دا دواړه سیمي ګوري وزن ما سره ما سټوډیوم راغستل دغه اټامیک نمبر سره 11 د دې خبر دا مطلب دی چې د کې ما سره 11 الکترون دي په د کې 11 پروټون دي خو آیا په د کې وس زما سره نیوټرون سره موږ د اټامیک ماس سره هغه 23 دی چې اټامیک ماس 23 دی موږ ته پته چې په اټامیک ماس کې دا وزن د چا حسابي په اټامیک ماس کې وزن پروت دی د پروټانو پلس نیوټرانو نو نیوټرون موږ ته الټ بچي نیوټرل اټم دی پروټون په دې کې 11 دي نو آیا په دې کې بس زموږ سره په 23 کې خو 11 ته شو په 23 کې 11 زموږ سره پروټون شو باقي څو پاتې شو 12 پاتې دا 12 پر ایکس د پدې کې پروټون دي سوري نیوټرون دي اوس ګورئ ما دا فارموله نکړل ما نیوټرون زم سره برابر دی چې کله مونږه نیوټرون معلومو کړو چې نیوټرون د څه شي برابر دی نو ګورئ نیوټرون زم سره ایکوال ټو 23 minus 11 دا 23 ورته کې باندې کوم چې نیوټرون چې کله تاسو معلوموي په اټم کې کله تاسو نیوټرون معلوموي دا غیر لپاره دا فارموله استعمالوي چې نیوټرون از ایکوال ټو اټامیک ماس ماینس اټامیک نمبر اټامیک ماس چې کله تاسو اټامیک نمبر لرکې زمو سره سره او زمو سره راوځي نمبر اف نیوټرون و دا زما سره ز نیوټرون معلومه په سوډیم کې نو سوډیم ای ویلیو سره ای د سره اټامیک ماس 23 دی 23 او زد سره زد د سره 11 نو 11 د 23 کله 11 لرکې زمو سره راشي 12 نو 12 زموږ سره اټامیک ماس اف سوډیم دا سوډیم سره اټامیک ماس دی دغه شان دی کومه خبرو کو د کاربن نو کومه ګور کاربن ته تاسو ګورئ درکې د کاربن اټامیک نمبر سره ای دی 6 دی څه شه دی 6 اټامیک ماس سره 12 نو د کاربن ان کیس اف کاربن کومه خبرو کو نو د کاربن زموږ سره ای چې کوم دی ای د کاربن زموږ سره ای ویلو چې دا هغه برابر در چی شي ای د دې سره اټامیک ماس هغه دی 12 ټیک شو او زد سره د زد ویلو سره د زد ویلو چې دا زد د دې برابر دی د 6 د کاربن ای د مطلب د کاربن اټامیک ماس سره هغه 12 دی او اټامیک نمبر سره هغه 6 دی زما سره نیوټرل دی نو آیا چې نیوټرل دی نو په دې کې بس پروټون څومره چې نیوټرل دی نو مطلب په دې کې پروټون هم برابر شو د چا پروټون به کوم برابر شو اټامیک نمبر سره 6 نو په دې کې پروټون سپک شو بیا کزه په دې کې د الکترون خبرو کوم نو الکترون هم په دې کې چې کوم دی هغه په کې برابر شو د چا د 6 د دین له وکه په کوس د نیوټرون خبرو کوم نو ما تاسو ته وی چې نیوټرون زموږ سره برابر دي چې شي د A minus Z د A minus Z نو A ویلو بس موږ معلومو چې آیا ګوره دغه د لپاره نیوټرون is equal to د A په ځای څوکه د A ویلو ورغه A سره اټامیک ماس سره 12 نو 12 او ماینس A چې ماینس اټامیک Z چې دی Z 6 دی ماینس 6 is equal to 26 درکې زموږ سره پاتې شي 6 it means چې زموږ سره په دغه کې په کاربن کې زموږ سره نمبر اف پروټون هم 60 نمبر اف الکترون پکې هم 60 او نمبر اف نیوټرون پکې هم 60 نو دا د MCQ لپاره چې which of the following have same number of equal number of electron proton and neutron کوم ټیم دی پای کې زموږ سره دنه الکترون پروټون بالکل دی بل برابر دي نو هم سره دی په دې کې کاربن ټیک ده دا ان شاء الله امید ساتم چې په دې باندې تاسو بيخي پوه شوي چاته کې بیا هم څه پرابلم یې څه مسله نه زمانہ ضرور تاسو کولای شئ ټیک ده په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ او زمانہ چې کوم دی په واتس اپ هم تاسو کولای شئ ثانک یو